السلام علیکم ملګرو. دا زما اولنی ویلاګ دی. ملګرو خپلې علاقې ته راغلی یم، ابایي علاقه عمرزود چارسدي ته، او د سرتوره باډرۍ د پاسه ولاړ یم. نن به انشاءالله موسم ډېر ښکلی دی، خوشګوار دی، او د خپلې علاقې په هکله به څه خبرې کوو. زمونږ علاقه څنګه ده، د دې بیوټي څومره زیاته ده. دا لاندې زمونږ د ملګرو پټي دي، او دا بره شب قدر طرف ته علاقه ده، د غرونه چې ښکاري. دا لاندې کورونه دي، او د روډ طرف ته ګاډي روان دي. خبرې به کومه دا مخامخ د سرتوره با مزار دی. دا د کاکا صاحب په مریدانو کې د خپل نوم محمد رسول سواتی صاحب دی. ذاتي د اسفات اوسیدونکي او ډېر لوی بزرګ تېر شوي دي، او دلته مشهور فساتوره باندې دي، او دا د سلسلې چشتیي په بزرګانو کې دي. دوی ته دغه طرف ته یو مخامخ بل مزار دی، هاخوا کورونه دې نشم ورتلی. دغه مخامخو مزار چې ښکاري دا د خویش کې د نوښار دی، او دا هم د سرتوره با مرګرو پیربایو او د کاکا صاحب مریدانو کې دي. او دغه مخامخو دا سیندرې دي، دا خوا د جندي غاړه پرته ده، ونې چې ښکاري. او دا ماشومان راغلي دي، دوی پکنیک کوي. شماله کوم دی؟ ها زه چې خو کوم راوالم، نټ له ورکوم یوټیوب له. څه نوم لري ستا؟ او ستا؟ سلمان. او ستا؟ فهد. په سکول وایې؟ په سبق د سپارې؟ شاباس، ډېر ښه. وګوره دا ماشومان دي، بس دا هم زمونږ کلیوال دي، عمرزوال دي ټول، او پکنیک لري. نن موسم ښکلی نو بس سړی شوی دی چې هلته کې ځان مشغول کړي. او دغه زمونږ د ملګرو یو کارخانه ده، د یو خوا ته راځو. د دې نه لاندې چې روډ نه اخوا شي، دغه مخامخ ټوبل شانتې ښکاري. دغه زمونږ کلي دی، او خوا که سره پولیس سټیشن دی، او دغه لاندې مقبره ده، پخوانۍ مشهوره مقبره ده، او دا ډاک دی ورسره دې که د مازدیګر د نشان آباد نه، محمود آباد نه، یسوار آباد نه، او داسې ډېر علاقې نه، پریچخیل نه، د جاړې طرف نه کسان راځي او کرکټ کې لوبه کوي. او دغه جنازګاه ده، خو بس څه تیاره شوې وه، څه لا پاتې ده، پته نه وي چې څه وجه نه بنده ده. او دغه مخامخ نږدې لاندې باباجي صاحب مزار دی، او سره بیا خوا کې یو جومات هم دی. دا د سرتوره باډرۍ ده، او دلته یو لوی دره دروز د مازدیګرې، او هر سړی پکې خپل پکنیک مناوي. وریځ راغلې ده، د باران امکان دی، نو الله پاک نه به خیر غواړو چې الله پاک د خیر کې باران ملک ډېر وشو، ځای په ځای ډېر نقصانات هم وشو. دلته خو د الله پاک فضل دی، نن موسم ډېر ښکلی دی، یخ یخې هواګانې لګي. تاسو پکې څه ویلی شئ؟ ورکړئ پیغام. ټولو ملګرو ته څه پیغام ورکړئ که نه، کلیوالو ته. غر ته ټول خلک راخېږي که نه، او ځان مشغولوي، بس دا ډیره دا ښکلی غر ده، غټ غټ دی، او دا ټول ځای نه ښکاري. که نه، نن ټول ځای نه ښکاري. نن موسم ډېر ښکلی ده، او نن د علاقه ډېره ښکلې ښکلې ښکاري. دغه مخامخ دا کوم ځایونه دي؟ دغه مخامخ د پړانګ غرونه ښکاري، او دغه خوارچن چې کوم دی، نو څه ورته وایي،
منظرې ګله به چې کوم مزار دلته کې هغه کلي دی نه ما نه نوم یې ته څه علاقه وي ملاکنډ مخامخ دغه د ملاکنډ غرونه دي او دا زما ملګري شول نوي نوي دا فخد او دا سلمان او دا یو رحمان دا د دوی ځان ته کې د ناستې سیستم برابر کړی دی که نه ها خو خیال کوئ ګوره ونه غورځېږه ښه بس دی بس مه کوئ دا هلکان دي خو سادهګان دي هلک بس پوره وغورځېږه موږ له هم کار وګورئ هغه مخامخ جاړه کلي دی او دغه نشان آباد د خوا سره خوا کې پرته ده نن الله پاک رحم کړی موسم ډېر ښکلی دی او یخې هواګانې لګي او ماشومان وایي چې مونږ پکې راواخلو زه لږ پکې راواخلو خفه نه شي هسې مو ویلیج ویلاګ دی دوی ته چې راویلي چې خوشحاله شي ورو ورو به ځان د څو جومات ته کوبه شو لمونځ ته هم تیارې کړو که زه بیا جمع ورکوم نو دوی وایي چې مونږ پکې راواخله دا خلک چې درځم نه خولې بیا به ویډیو کې به خلکو راته خیرې کولې ها او که نه بیا منډه مو واخلې دا ورشه خپل دغو کې دا کارخانه را خوا کې د سیمټو د بلاکونو چې بلاکونه تیارېږي یو څه بل څه خوا په سره میکانیک دوکان دی او دا مخامخ کورونه دي دا زموږ د ملګرو دي عبدالجبار باچا دی سنگین شاه باچا دی عمر باچا دی او دغه خامخ روډ د خو بچې دی کې جوړ نه راځي دا تقریبا ډېره لویه ډیری ده ډېر کم از کم ډېره غټه خطه کې پرته ده دا پکې باران سره راغورځېدلي دي راځي نه او دا شکر د الله پاک رحم وکړه دا ډېری مکمل ریباخونه وچه شوې وه خو چې دا بارانونه سټارټ شو نو الله پاک فضل وکړو واپس نه شوه کم از تقریبا 3 کاله بعد دا ډېره شنه شوه او د باران علامه ده الله پاک دې خیر کړي الله پاک خو د نور باران نه کړي ځکه چې ځای په ځای د غریبانو خلکو کورونه راپروتې دي د چا کوټې راپروتې دي چا دیوال راپروتې نو ډېر مسلمانان په مشکل کې دي او الله پاک دې بس په موږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم وکړي دا وګوره دا غټه ډیری د لاندې دا بره نه ډېره لوی ایریا کې پرته ده یا الله رحم وکړي کرم وکړي ور زما دا ویډیو سره لایک کړئ او زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ الله پاک مو خوشحاله کړه والسلام